أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. سورة النمل ابتدا کی منگوی سورت کی نفی دا علم غیب دا پدی باندے واقعات بید انبیاء علیہم السلام. نمخ کنا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا چی دا غسرہ دا غیب و علم نو التکی رنائی ولیدہ نوری ولیدو وی انی آنست نارا. دویم کلچی امسای اغرزولا نامسا کانہا جان ولا مدبرا ولم یعاقب. ناغینا پشاشو او بیائی اغیتاڑو قتلنا شاتیڑو قتلنا آواز و توشو لا تخف یریگما دا فطری یری دا سا دا گناہ یرندا. موسیٰ علیہ السلام ورمخ کشو او امسای راونی الماری راونیو امساتی جوڑا شوا. نو موسیٰ علیہ السلام سرا دا غیب و علم نو. ورپسی واقعات سلیمان علیہ السلامی ذکر کولا. سلیمان علیہ السلام پا واقعے کے دو سیزنوں گواہی کر لددی چی سلیمان علیہ السلام سرا بلکہ اچھا سرا دا اللہ نا سیوا دا غیب و علم نشتی. میگیم دا گواہی کرلا او مولا چرگکم دا گواہی کروا چی دا غیب و علم یوازی دا اللہ سر دے دا بلچا سر نشتی. او واقعہ دا سلیمان علیہ السلام اگر دلیل لے پدے بانے چی سلیمان علیہ السلام تم پتنوا دا بلقیس دا بادشاہت. بلقیس غٹا بادشاہی وا چی کلا سلیمان علیہ السلام تا پتو لگے دا خبر ورکڑے شو نو پتو تو لگے دا نو خلق نو خطی و تو لے گا خبر منز کے راغ لی. آخر کے خزار روان شوا او راغلا کلچے راور سیدا و تولیشو ادخل السرح بنگلے تا داخل شا. بنگلے تا چکلا داخل شوا ننوتا نو قرآن کریم کے دغ ذکر کئی چے داخل شوا بیاد راوتو تذکرے نشتی. دا دینا معلومی کی امدغا سلیمان علیہ السلام د بلقیس سرا نکاح ورسرو کو او کورتے دن نکڑا خبر اخلاص شوا. بس پدے کور کے دن دا غسرا بنگلہ کے دن وسیدا دے بانیوم بیا زیات خبریں اسرائیلیاتو کشتی او بیا آغا خلق دا پیش کئی دغا اسرائیلیات چے سلیمان علیہ السلام وسرا وعدو کو او بیا واپس دالاڑا خپل بادشاہی کولا او سلیمان علیہ السلام با پا ہفته کې درې ورځې به هلته کېو او درې ورځې به دلته کېو. دغه خبرې د اسرائیلیاتو دا خلکو خبرې دا خو دروغ دي ښکارا د دې نه معلومیږي دروغ دي. ولې رستو براشي صورت صاد کې چې سلیمان علیہ السلام بیبیانې وي نو حالتا کہ راضی یو کم سل بیبیانی جی یو کم سل بیبیانی دی سل بیبیانی دی نو داغی سرا تقسیم چکے نو پا دریو بانسنگ دریو روز بانسنگ کی گی چی پا ہفتا کہ دریو روزی اغیل ورکے یوی بلقیس لا او دریو روزی دیکھ یو کم سلو لورکے نو دا خو خالی خکارا ظلم دے زیاتے دے
پیغمبر ظلم زیاته نه کوي نو داغي حکومت بادشاہی بیان ده ثابته اسرائیلیاتو کې نو هغه ثبوت نه ده او داغه سره د نکاح کولو خبره کوي ناغه قران کریم هم دغه وی چې دنه داخله شو نو بس نکاح وسره شوه ده اول ته کې دنه بیا پات کېدا خبر اخلاص شو دین رستو نور واقعات ذکر کړي د صالح علیہ السلام واقع ذکر کړي او د ورپسې د لوط علیہ السلام واقع ذکر کړي دام په دې باندې چې د غیب و علم د الله سره دی د بل چا سره نشتی متصرف او کارساز الله دی بل څوک نه دی نو اس واقع شروع کوي د سمودیانو ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا او یقینا لګل موږ سمودیانو ته داغي خیر خوا صالح علیہ السلام ان عبد الله چې بندگی کوي د الله فیزاهم فریقان یختصمون په دغه وخت کې دا دوه ډلې شوې چې د یو بل سره جګړې کولې یو طرف ته مسلمانان شو بل طرف ته کافر شو قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنه نو قوم زما ولې تاسو سره غواړئ تاسو عذاب لرا سیئه عذاب دلته کې قبل الحسنه مخکې د توحید منلونه توحید یو منل نه دی او عذابونه غواړئ لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه طلب کوئی دا اللہ نا لعلکم ترحمون دا پای تاسو باندې رحم وشي قالوا طيرنا بك اغي وتوی منګه بدحال شویو سپیر شوی استاد وجنا وبمما او ساده ملګرو د وجنا قال طائركم عند الله صالح علیہ السلام وتوی بلکې سپیروال استاسو دا استاسو طرف د الله طرف نه ده تاسو توحید نه منل ایمان یو نه راوړې زکه سپیرې زکه باندې بدحال لې بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو قوم داسي چې تاسو باندې امتحان کولې کی وقد وکانا فی المدینه تسعۃ رهطین او په خار کې نه بدمعشان یو ډلوا جماعتو د نه کسانو بدمعشی کولا یفسدون فی الارض فساد کا بزما کې ولا استیون استاین کولا قالون ذی خلق و تقاسموا بالله او قسمونو کوي په الله باندې لنبیتنه اهله خامخا عمل وکړو په دمای د شپې او د پال باندې ثم لنقولن لولی نو بیا به وایو خامخا وایو به د اولیاء تا ورثو تا ما شهدنا مالک اهله چې موږ نو حاضر شي زید علاقت دال ددتا وین علی صادقون او موږ خامخا رښتونی دا ځان لا هلي کولې دلته تقاسموا بالله قسمونه وکړو تقاسمو مازیدا په معنا د حال باندې یا تقاسمو دا حال دی د ضمیر د قالونا قالو دیوی په داسې حال کې چې قسمونه کول په الله باندې لنبیتن ولو خامقام لبوک په دمانه د په اهل باندې د شپې یا تقاسمو دا امر دی تقاس وی دی یو بلتا او قسمونو کوي په الله باندې چې خامقا حمله وکړو په دمانه د شپې او د په اهل باندې او بیا به خامقا وایو د ورثو ته ما شهدنا مالک علی چې نو ماجر شي منګه زید هلاکت ددتا منګه زید هلاکت نو دا هلګر خلقو هله کولا با خلق هله کوي نو مخکینی زمونږ په قاضیانو په نږدې دور کې ګڼ خلق تیر شي دي چاوته وي قسم بو کې نو قسم وکاو په پټکي والله او پټکی کې د چرګ سر باندې کړل او قسم وکاو ودا قصر دا دې قران دې په دې سر ورپسې شي کو زه دروغ وایم کدا خبره دي سینې نو داس دې سر پسې قرآن ورپسې شي وي نا اشاره وکولا هغه وړو کی سر تا د چرګ سرو هغه ته به کولا دا هیلګر خلق دي چا هیلو کړه بل شان قاضیان خالتل دي
اوس فیصله بکیږي سبا برازي خلق په دې ځمکه باندې د قسم بکئی آپ دغه ځمکه به ودرېږي نو دی لاړ سړی ورته چلو ښودو وی خپل کور نه د خپل ځمکې نه به خاوره راوالي او په خپلو پیزار کې به لاندې واچي او په هغې باندې به ودرېږي او قسم به وکړي چې زه زما د قسمې چې زه په خپله خاوره ولاړ یم نو قسم به وکړي ته په دغه کې رښتونه دا هم هیلهګر خلک وو دروغې وې دا هم دروغ دي نو د دې خلکو هغه هیلې وي دا هم هیله کوي ما شهیدنا مهلک اهله منګ بلاړ شو دی او د اهل به قتل کو نو بیا سبا که خبر رالی نو منګ به داسې وایو منګه زید هلاکت ته نو حاضر شوي نو زید هلاکت ته نو حاضر بلکې من خو د هلاکولو دپاره حاضر شیو منګ به رښتونی یو قسم کو قسم به کولی شو ومکروا مکرن دی خلکو چلول کو چلول کول ومکرنا مکرنا مګه تدبیر کو تدبیر کول وهم لا یشعرون دی شعور نه لرا فانظر کیف کان عاقبت مکرهم نو څنګه شو انجام د مکر د دی وګوره ته فانظر تو وګوره څنګه شو انجام د مکر د دی ان دمرنام یقنا لاکرمغه دلرا د قوم لراج مین ټول لرا فتلک بیوتهم خاویتن بما ظلموا نو دغه کورونه د دی دي په داسې حال کې چې وران پراته دي په سبب د هغه چې ظلم یې کړلی ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون یقینا په دې کې خامخا نښې دا قوم دپاره چې پوهېږي وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون نجات ورکړه موږ هغه کسان لره چې ایمان راوړلی او دي متقیان تقوا اختیاري یره کوي د الله نه د دغې حالاتو پته صالح علیه السلام ته نه وه خلکو قسمونه کول الله وله خبر ورکړه ولوطن او د لوط علیه السلام الله یې موږ لېږلی اذ قال لقومي کله چې وی خپل قوم ته یا اتاتون الفاحشه آیا تاسو راتلل کوئ فاحش ته وانتم تبصرون او تاسو خيار خلق یې انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتلل کوئ نارینهو ته په شهوت سره من دون النساء بغیر د زنانو نه زنانه یو پرېښودي دي او سړو پسې راځئ بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو یې داسې قوم چې د جهل نه کار اخلئ وما کان جواب قوم الا ان قالوا نو جواب د قوم داغه مگر دا چې وی اخرجوا آل لوط وباسئ د آل لوط لرا د لوط علیہ السلام آل لرا وباسئ من قريتهم د خپل کلینا انهم اناس یتطهرون یقینا دا داسې خلک دي چې ځان پاک پاک کوي فانجیناه نو موږ نجات ورکړه هغه او دا الله را الا امراتهم غرخذ داغه قدرنا من الغابرین انداز کړو موږ هغه لره د پاتې کېدونکو نه وام ترنا علیهم مطر بارانو کو پدی باندې موږ ناشنا باران فساء مطر المنذرین نو ډېر بدو یا باران د يرول شو قل والحمدلله وتوا ټول تعریفونه د خدای توب خاص الله د پاره دي وسلام علی عباد الذین اصطفى او سلام دی په بندگانو د الله باندې هغه کسان چې هغه برګزیده خلق دي ورکړې شي چونکړې شي خلق دي الله خیر اما یشرکون آیا الله ورده یا هغه چې د خلق د الله سره شریکان کوي الله ورده د بچکولو د پاره یا هغه چې د خلق د الله سره کوم شریکان کوي هغه وردي قل الحمدلله حمد چې چرته یي صفات د الوهیت چې چرته یي نو دا به الله د پاره او سلام استلا دا د بندگانو مستفینو د پاره وي دا به انبیاء علیهم السلام د پاره وسلام علی عباده الذین اصطفى پیغمبر نوم چې اخله نو علیه السلام بوي صحابه راضی ناغه د پاره ترضی وي رضی الله عنه او عام اولیاء کرام دی بزرگان دی ناغی د پاره ترحم رحمت الله علیه امن خلق السماوات والارض آیا غسوچ پیدا کړی اسمان نو زمکا وانزل لكم من السماء او نازل کړی راورول ستاسو لپاره اسمان نو بو فامبتنا به حدائق ذات بهجا لراخي جولې منګه د پدې وبو په سره باندې باغونا ذات بهجا تازګي والا ما کان لكم ان تنبتوا شجرها نشته استاز د پاره ما کان لکم نشته استاز د پاره اختیارات ستاسو په طاقت کې نشتی انتم بیتو شجرات چې تاسو راو باسي ونی د دې بوټي د دې ا الہ ما الله اعد الله سره بل سو الاشته چا دا سکارو کی بل هم قوم یعذلون بلکې داخل دي چې دا داسې قوم دی چې الله نه اوړي
یا دا داسې قوم دی چې الله سره نور برابري. امن جعل الارض قرارا آیا هغه څوک چې ګرځولې د ځمکه قراري والا او جعل خلالها انهارا او ګرځولې په منځ د دې کې نهرونه وجعل لها رواسي او ګرځولې لپاره درانه غرونه وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې په منځ د دواړو دریابونو کې پرده مضبوطه. الہ ما الله الہ بل څوک الہ شته داسې چې هغه دا کارو کی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د خلکو نه پوهیږي نه. اما یجیب المضطر اذا دعاه یا آیا هغه څوک چې هغه قبلی دعا د محتاج او اذا دعاه کله چې غواړي داغه نه دعا ويكشف السوء او لریکی بدای لرا مصیبت لرا ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځي تاسو خلیفگان ورستو آباد پزمکه کې الہم الله آیشته د الله سره بلدا سې څوک چې داسې کارو کی قلیلا ما تذکرون ډېر کم دی چې تاسو کم پن اخلی. اما یهدیکم فی ظلمات البر والبحر آیا څوک دی هغه چې نجات درکې تعالی هغه څوک چې نجات درکې تاسو لا پتیرو د وچوبې د دریاب کې او مې یرسل الرياح او څوک دی چې هغه را لېږي هواګانې مخ کې د باران د رحمتنا بشرم بین یدی رحمتی زیر ورکون کې مخ کې د باران د رحمتنا. الہ ما لا اله الا الله بلدا سوچته چې دا سکارو کی تعالی الله اما یشرکون چته الله د حسن چې داخله کو سره کم شریکان کوي. اما یبدأ الخلق ثم یعیده آیا هغه سوچ هغه ول پیدائش کوي بیا به دوباره هم کوي. وما یرزقکم من السماء والارض هغه ذات چې رزق درکې تاسو له اسمان او د زمکې نه څوک داسې بلشتي چې هغه داسې کارو کی الہم الله. قل هاتو برهانکم توای راوړی دل په کنتم صادقین کې تاسو رښتونی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وتوای نه پويږي پس اسمانونو کې پس مګه کې په غیب باندې ما سوا د الله نه وما يشعرون یا يبعثون او دی شعور نه لري چې کله برا پورته کولای کیږي. کم چې مړ شوی دي قبرونو کې پراته دي هغه ته پتم نه لري کله برا پورته کولای کیږي. من فی السماوات والارض سوچ اسمانونو کې دي ازمکه کې دي په غیب باندې نه پويږي ما سوا د الله نه. من فی السماوات الا الله دا الله نه سوا بل څوک نشتی. دا الا الله ودا راضی دا بنو تمیم داغي مسلک دی داغي په نسبانه کلام ای دا منقطعی. من فی السماوات الا الله لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله او الا الله. کلوی متصل رفع په کلام سلبی کې دیشی مجانست په شرط نشتی صرف نفس دخول شرط وی. ان کان اهل السماوات والارض يعلمون الغیب لکان الله منهم نو وی طالبات الله مقدم به مثلی نو بل څوک نشتی چې هغه په غیب باندې پويږي د اسمان نو زمګه کې ما سوا د الله نه. بل ادارک علم فی الاخره بلکې بنشه د علم د دې په بدله د آخرت کې د دې علم د آخرت په باره کې غرزیدل بنشوي دي. یا بل ادارک علمهم آیا کلک د علم د دې په باره د قیامت کې بل هم فی شک بلکې داخلك په شک کې دي بل هم منامون بلکې داخله دي د نړاندو قیامت نړاند شي وي دي. وقال الذين كفروا ويا کسان چې کفر کړل ای ذا كنا ترابن آیا کله چې شومنګا خاوري او پلانان زمنګا اینا لمخرجون موږ به دوباره پورته کولای کیږو. لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا یقینا دا وعده کړی شي دا موږ سره زموږ پلانان سره دینه مخکې ان هذا الا ساتر الاولین دا مگر قصید مخکنو. قل سیرو فی الارض وتوانو ګرځي پزما کې فنظروا نو ګورئ کیف کان عاقبت المجرمین څنګه شان جام د مجرمانو. ولا تحزن علیہم او مغم جنکیگا پدی باندے ولا تکن فی ضیق مما یمکرون مکیگا تو پتنگسیا کے داغنا چی داخلکم چلول کئی ویقولون متاز الوعد ان کنتم سارقین. وی داخلک کل وی دا وعدا کچری یی تاسو درشتنونا. قل و توا آسا یکون ردف لکم
کې دې شي چې دای پیوس شي په تاسو پورې باز داغنا چې تاسو پتا دې سره غواړئ ډېر زر براشي په تاسو پسې ردیب بشي وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ یقینا ستا رب خامخا فضل والے په خلکو باندې لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه وباسي وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ یقینا ستا رب خامخا پوهیږي ما تُكِنُّ صُدُورُهُم چې پټوي سینې د دي وما یعلنون چې ښکاره کوي پټه ښکاره باندې الله پوهیږي وما من غائبة فی السماء والارض او نشته څه پټیدونکې خصلت ما من خصلة غائبة فی السماء والارض او نشته س خصلت پټیدونکې پاسمانو کې پزمګه کې الا فی کتاب مبین مگر شته په کتاب کار کې ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل یقینا دا قرآن کریم دا بیانې په بنی اسرائیل باندې اکثر یعنی ډېر د اغنا چې د خلکو پکې اختلاف کاو وانه لهدى ورحمه یقینا دا قرآن کریم خامخا هدایت او رحمت د پاره د مؤمنانو ان ربک یقضي بینهم بحکمه یقینا الله فیصله بکئی د خلکو په منځ کې په خپل حکم باندې فیصله بکئی یا عملی فیصله نو آخرت کی وئی ایا فیصله په خپل حکم باندې کوي قرآن کریم په ذریعہ وهو العزیز الحکیم الله غالب علم والا فتوکل الله توکل په الله باندې انک علی الحق المبین یقینا ته په حق کار باندې انک لا تسمع الموتى یقینا ته مړو ته اورول نشي کولای ولا تسمع ثم نت اورول کولای شي کنو ته بلنه دا आवाज اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځي داخله شاکون کی اذا ولوا مدبرین کله چې وته شاکه نو بیا خو د سره اپ ویګم نه کون سړی دی مخامخ وته د جبه پر د شونډو په رپیدو باندې هغه به اخذ کی لیکن چې وته شاکه نو خبره وسره کینو په سبا نه پویږي وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم او نت لار خودن کې لندو تا داغه د گمراهینا لون تا لار نشي خوده هغه بلاری شوه ده نو دا هغه تلار نشي خوده لون تا چړون ته تلار خې دسی وو کې او دسی وو کې ناغه په دې باندې څه پویږي هغه خو اینی نه هغه د پاره خو طریقه کار دا دی چې وینسي د لاس نه او بویسي هغه ذاته ورسه ان تسمعوا الا ما يؤمنون تنشا اورول مگر اچا دا چې ایمان لري پاتون زمنګ باندې فهم مسلمون دی غاړه دی الله تا خبر ادا انک لا تسمع الموتى دلته کې مراغله رستو سورۃ روم کې مرাজি عام طور باندې مفسرین چې کوم لیکلي سورۃ روم کې لیکلي نال دغه اوسو خبرې پکو و اذا وقع القول عليهم کله چې پرشي فیصله په خلق باندې تخویف دنیوي ده د خلقو د پاره نو اخرجنا لهم دابه من الارض نراو بواسو مونږه د پاره سیند سر د زمکه نه دابه بین څنګه وای څنګه باندې قران کریم کې دابه تذکرہ ده احادیثو کې د دې تفصیل نشتی چې تفصیل د دابه خلق لیکلي مفسرینو مختلف اقوال ذکر کړلی څنګه باندې چا یو سویلی چا بل سویلی هغه تا ضرورت نشتی اخرجنا لهم دابه من الارض بس یو دابه به د زمکه نه به الله پیدا کړي تو کلمهم خبري وکي د خلکو سره ان الناس كانوا بیااتنا لا یوقنون یقینا خلق دا داسي وو چې زنګ پاتون باندې یقین به نه لرو تو کلمهم خبري وکي د خلکو سره خبري وکي یعنی تخبرهم خبر باور کوي د دیلا به بطلان الادیان سمر دینون دی ادیان دی هغه ټول داغه د بطلان خبره وکي یو دین حق دی دین اسلام نور ادیان ټول باطل دي نه خبره وکي بازی وای چې داغه سره با یو مهری او هغه مهر بلګي و مسلمان باندې به مهر لګي د مسلمانۍ او کافر باندې به مهر لګي د کفر چې بس د کافر دی او دغه نه رستو بیا به نو سو کافر کیږي او نو بیا مسلمانېږي مسلمان دی نو کافر کیږي بانا او کافر دی نو مسلمانېږي نه مسلم شریف کې لس علامات ذکر کړلی د قیامت غټ علامتونه ناغه کې دجال پکې دراتلو تذکرہ ده
د دابې تذکره پکې ده، طلوع شمس تذکره پکې ده. نو دابې تذکره هم پاگه کې پاغلس علاماتو کې هغه شمار کړل، خو ویلې دابه ده. نو حدیث کې بس د دابې خبر راغله، قرآن کې دابه ده. بعض خلک وایي دا به دومره به سرونه او دومره به لاسونه او دومره به دای او دومره به دای، هغه خبرې څه اسرائیلیات دي ټول. ویوم ناشرهم من کل امة فوجا، پاورز باندې راجو مکو منگا د هر امتنا ډلې ډلې مما یکذب بیااتنا، دا کسان چې تکذیب کا زموږ د آیاتونو، فهم یوزعون، نو دی به ډلې ډلې کېږي، ډلې ډلې بشي، تقسیم بشي پړلو کې. نو هر ډلې بشي مختلفې. مسلمانان به یو طرف ته شي، کافران به بل طرف ته شي. مسلمانانو کې چې کم گناهونه کړلی داغي بزان لا ډلې ډلې، حتی اذا جاءو، تر دې پورې چې کله براشي میدان تا، میدان حشر تا، میدان د حساب تا، ترې د میزان تا دې ته براشي. قال ان الله بوتوي اکذبتم بیااتی، تاسو تکذیب کړو زما د آیاتونو، ولم تحیطوا بها علما، تاسو نو راګر کړی دلر په علم باندې، علم د سره نو او خبرې وکولې. ډېر خلک داسې دي بس دنیا په دغه باندې روانه ده جو چې علم وته نشتی، پته وته نشتی، لګیا وي. څوک به د یو شي نه انکار کوي او څوک به د بل شي نه، څوک به لګیایي. نو وایي به آدم رفع الیدین په باره کې خبره به کوي، وایي دا خو نشتی، د سره نشتی. وایي الګا چې کله آدم شي هغې دپاره د دلیل ضرورت هم نه وي، لیکن بیا هم احادیث شته په هغې باره کې. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ نه که د رفع الیدین په باره کې خبره راغله، نو د آدم په باره کې هم د هغه نه راغله. مختلفو کتابونو د هغې تذکره کړله، ده ته پته نشتی، نو دی د هغې نه انکار کوي. دارنګې تراویح شوې چې د هغې نه څوک انکار کوي، پته نشتی. لم تحیطوا بها علما، چې علم یې پې نشتی جو انکار تی کوي. اما اذا کنتم تعملون، د دې خلکو نور هم عملونه دي لګیا دي. نو اما اذا کنتم، بلکې سدي آغا چې تاسو کول، نو سدي تکذیب کاو، نور عمل نیم کول او تکذیبونه هم کول. ووقع القول علیهم، واقع بشي خبره پدې باندې، بما ظلموا، په سبب چې ظلم کړل، فهم لا ينطقون، دی به خبرې نشي کولای. علم یرو، آیا نګوري دا خلق انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، چې موږ ګرځول شپه د پاره دا خلق آرام حاصل کی پای کې، والنهار مبصرا، او ورځ ګرځول موږ رڼا والا چې دا خلق پکې وګرځي. ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا نخیر د قوم د پاره چې ایمان راوړي. و یوم ينفخ فی الصور، په ورځ باندې چې پګواله شي پشپېلې کې، ففزع من فی السماوات و من فی الارض، نو غبراو بشي، مړه بشي هغه څوک چې آسمانونو کې دي، هغه څوک چې ځمکه کې دي، الا من شاء الله، مگر چې غواړي الله. وکل اتوه داخرین، ټول راضي بالا تعجزي کوونکی. یوم ان راضي، یوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات والارض، اولنې شپېلې چې وواله شي، نو ټول سچ دي دا به ټول مړه شي. ففزع من فی السماوات، نو آسمانونو کې دي که په ځمکه کې دي، مړه بشي. الا من شاء الله، مگر هغه څوک چې هغه الله وغواړي ابا نمري. څوک دي؟ حوري دي، غلمان دي، هغه به نمري، ولی هغه د مرد لپاره پیدا نه دي. الا من شاء الله وکل اتوا داخلين، ټول برازي الله تعجزي کوونکی. وترل جبال تحسبها جامدة، انه بتغرون لرا، تبا گمان کې پدې باندې چې دا ولاړ دي، دا جامد دي. وهي تمر مر صحابه، د رواني پشان د روانې دو د وریزو، وریز رواني سړي ته پته نه لګي چې غټه وریز ده، نو هغه پته نه لګي، او چې کله وړو کې نه هغه پته لګي او روانه ده. وي وهي تمر مر الصحاب، صنع الله، دا جوړخ د الله دی، الذي اتقن كل شيء، چې مضبوط کړی دی پیدا وخت د هر شي، مضبوط کړی دی ټول کارونه. انه خبیر، یقینا الله خبردار دی پاسمه تاسو کوي. من جاء بالحسنه فلو خير منها، چا چې راتل لکړو پنه کوي په توحید باندې، نو داغه لپاره
نیکی دا داغه د وجنا وهم من فزع یومئذ آمنون او دی به د غبرات دا ورځ نوی په امن ومن جاء بالسیئات او چا چې راتللو کړو په بدی باندې بدی کړلا شرک کړل فکبت وجوههم فی النار نو او به غرزول شي پړ مخه په مخونو د دی باندې فکبت وجوههم نو پړ مخه به غرزول شي په ور کې حال تجزونا بدلا نور کولای کیږي تاسو لا بدلا نظر کولای کیږي تاسو لا الا ما کنتم تعملون مگر پر سبب دا هغه چې تاسو کوم عمل کاو قل انما امرتو یعنی قل انما امرتو وتوا یقین حکم شه ماتا انا عبد رب هذه البلده چیزو بندگی کوم د رب د دې کو د دې کلی د مالک د دې کلی الذي حرمها اغذا چې حرمت ورکړل دی لا ولهو کل شی د الله په اختیار کې دی هر څه د الله په اختیار کې دی و امرتو ما ته حکم شه انا کون من المسلمین چې هم دې زړه تابعداري کوونکو نه زدي تابعدارم د الله غاړې خودون کې الله تا وان اتلو القرآن او ما ته دا حکم شه چې بیانوا قرآن لرا نزو ان اتلو القرآن زو بیانوم قرآن کریم لرا فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه نو چا چې هدایت اختیار کوي یقینا هدایت اختیاري دی د خپل فائدې لپاره ومن ضل او چا چې گمراهي اختیار کړه فقل انما انا من المنذرين وتوايقنا زم دير در کون کنا وقل الحمد لله وایتو داسې چې ټول تعریفونه د خدای ته خاص الله د پاره دي سيريكم آیاته خامخا نه خی تاسو ته نه د قدرت خپل فتعرفون تاسو به پیژنې او ما ربک بغافل ما تعملون او نه استرب به خبره د حسنه چې تاسو سره تاسو کوم عمل کوي سورته نمل ممتاز ده په واقعا د سليمان عليه السلام دارنګه سورت ممتاز ده په نفي د علم غیب او شرک په تصرف دارنګه سورت ممتاز ده په دلیل نقلی په نفي د علم غیب د نمل او د هدهد دارنګه سورت ممتاز ده په تفصیل د مسلې د الہ مع الله سره دارنګه سورت ممتاز ده په خروج د دابې د زمکینا دارنګه سورت ممتاز ده په نفخه د سور باندې نفخ فی السور ففزع من فی السماوات سورت قصص مکی سورت ته یو کم پنځوستم ده رستو د سورت نمل نا مخ کې سورت کې وی ان اتلو القرآن نو دلته کې تسلی ورکي په واقعیا د موسی عليه السلام موسی عليه السلام باندې حالات راغلي داغه په واقع باندې ځان لا تسلی ورکا او پاسا دا قرآن کریم خلق تور سوا سورۃ فرقان کې دا مخکې دا سورۃ فرقان نا تر نمل پورې اثبات د دې مسلې وشو چې برکت ورکون کې الله دې نو دلته تیزی ورکې په تبلیغ باندې چې پاسا د موسی علیہ السلام په شانتی کارو کا او دا مسله ورسوا دعوت سورت بئی تسلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا په تبلیغ باندې تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم تا او تحذير فی التبلیغ پاسا دا مسله ورسوا خلاصه سورت بئی سورت کې دوه حصے دي اوله حصہ کې واقعہ د موسی علیہ السلام تفصیلا او دویمه حصہ کې زجر منکرین تا او حال د دنیا او وضاحت بکئی د مسلې د مخ کې صورت پشان طا سین او میم درې حرفونه دي د حروف مقطعاتنا طانا وی طول دا اللہ طاقت دا اللہ سین نا سلامتیا دا اللہ میم نا ملک او مجد دا اللہ اللہ طاقت والا دے اللہ سلامتیا ورکون کے دے او اللہ مالک دے او اللہ بزرگی والا دے اللہ اختیار مند دے
تلک آیات الکتاب المبین، دا آیاتونه د کتاب کارا. نتلو علیک نبا موسی، نتلو علیک من نبی موسی، بیانو منگا پتا باندې د واقع د موسی علیہ السلام نا او د فرعون نا پرشتیا باندې د حق کار کول د پاره لقوم یؤمنون، دا قوم د پاره چې ایمان راوړي، دا د پاره د تسلی د قوم مسلمان مؤمن. ان فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون لوی کولا پزمګه کې، وجعل لها شیعا، ګرځول او اهل داغي خپل ډلا، یستضعف طائفه منهم، کمزوری کړي وا یا ډلا د دینا، یذبح ابناهم، زبکول به زامنداغي و سای نسام او ژوندې پر خو دلونه داغي، یا به حیا کول به خزي داغي، خدمت به اغستو د خزو داغینا. انه کان من المفسدين، یقینا دیو د مفسدانونا، فرعون داو مفسد. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا، امنگا اراده کو چې احسان کو په خلکو باندې، استضعفوا چې هغه کمزوری گنل کېدا پس مګه کې، ونجعلهم ائمه، او ګرځو د دینه مشران د دین، ونجعلهم الوارثین، او ګرځو دی لرا د وارثانو قائم مقام د مصر نا، مصر کې قائم مقام کو د فرعون. ونمکن لهم فی الارض، مګه ونمکن لهم فی الارض، طاقت ورکو دیلا په اسمګه کې په دې ملک کې. ونوریا فرعون و حامان، او اخایو منگا فرعون تا و حامان تا و لخ کرو داغی تا منهم ما کانو یاسنون دا آغا سچی دیتی یرک یردل، دی دا سنا یرک ولا آغا و تا اخایو، دی دا یرک ولا دا سنا چی آغا بنی اسرائیلی آغا یوزوان را پیداشی پدی زنگ پدی دور کی، او دا حکومت دا آغا دا وجنام دڑی وڑی شی. مخی صورت بقرہ کی منگا ویلیو یو پیشنگوئی موجود ہوا دا ابراہیم علیہ السلام دا دورنا، چې په مصر باندې زما په اولاد کې بیوتن راضی، بنی اسرائیل کې بیوتن راضی، او هغه د وجنبا دا مصر بادشاہی او ختمیږي. فرعون دا خیالو کو چې دې سنا چې هغه زما په دې دور کې راشي، ناغه واړې وجل شروع کړو. دی خدا کول الله وی زم پستاسو کې راولېګم ستا په دور کې، راغه سره د دینا چاغه بچی وجل. الله رب العزت هغه د پکور کې لوی کو. واوحینا الی ام موسی، او وحی بمانه د الهام یا پسړه کې منګه واچول مور د موسی علیہ السلام ته، ان ارزایه چې او په ورکو دلرا، فیضا خفت علیه کله چې یرو کې ته په دبانې فالقی فی الیم، نو غرزو دلرا په دریاب کې، ولا تخافی، او یریګم یرا مکوا په دبانې، ولا تحزنی، او غم مکوا، ان رادو الیک، یقین مبد واپس کو دلرا تا تا، وجعلوا من المرسلین، او ګرځون کې موږ دلرا د پیغمبرانو نه، د پیغمبرانو کې یو پیغمبر وای. دا الله رب العزت هغه ته په داغه پزړه کې دا واچولا الهام وتو کو. دا آیات ته جمله دا وړو کی، او دو اوامر دې پکې، دو پکې نواهی دي، دو پکې خبرونه دي، او دو پکې بشارتونه دي. فالتقطه آل فرعون، اوچت کو آغلرا آل دا فرعون، لیکون لهم عدوا و حسنا، نو انجام دا شو چې شو هغه د دې لپاره غم او حزن، لا یا لیکونا دې لپاره چې عاقبت بداشي، چې شی بده د دې لپاره دشمن او د دې لپاره غم. ان فرعون و حامان و جنودهما كانوا خاطئين، یقینا فرعون او حامان او لخر داغي، لخر د دې دا و خطاکار دي، خطا باندې روان دي، اول خطاکار دی، سا شرک کون کی دی. وقالت امرات فرعون، وی خزید فرعون قرۃ عین لی، دابا دسترگو یخوالشی زما استا، لا تقتلوا می وجنا عصا فانا، کہ دیشی چی منگلا فیدر آکیا ونتخذو ولدا، یاوی نسو زاند پارس زوی بشی، نائب بشی، قائم مقام بشی. وهم لا یشعرون، او دیتا دا دی شعور نه لرا، دی ته دا پته نه خبر وته نه چې دا خو د دې هغه دشمن دی.
واصبح فؤاد ام موسی فارغا او سحر کو مور زړه د مور د موسی علیہ السلام فارغ د صبرنا خالی د صبرنا بے قرار وا نږدې وا چې دا تذکره کړي وې د موسی علیہ السلام تذکره کړي وې ان کادت لتبدی به نږدې وا چې خبره تذکره کړي وې د موسی علیہ السلام لولا ربطنا علی قلبها کجری مونږ نه مضبوط کړي زړه داغه لتكونا من المؤمنین د پاره چې شیدا د تصدیق کوونکو نا وقالت لاخته او وی خور ددتا قصیه لاړه شه په د پسې فبصرت به نو هغه قتل دتا عن جنوبین د اړه وهم لا يشعرون ودي نور خلق ته پتم نه لګیدا چې دا سکه دا جنې وحرمنا عليه المراضع او من کړو منګه پاغه باندې پي ورکون کی خزي حرمنا عليه المراضع یو حرام ولي یو بندولي نه دغه چې حرام شي نو بن شي او نو هغه لازمی معنا کله کله کیږي لگر راضی ورستو لا تحرم ما احل الله لك یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تو ولې بندې ځان باندې دانه چې حرامول نه دي بندول ني نو دلته کې حرمنا علیه المراضع منا کړي ومنګه پاغه باندې پي ورکون کی خزه من قبل مخکې د مورنا فقالت ندجنی وتوی خوري هل ادلکم آیا اوخما تاسو علی اهل بیت یو کوروالا یکفلون او چې کفالت بګی ددا ساده پارا وهم له ناصحون اغه بيد د خیر خوا وهم له ناصحون له ضمیر چاته راځي دي نو ضمیر موسی علیہ السلام ته هغه راځي کاو لیکن راځي کیږي فرعون ته راځي کیږي الدغه یو تن پکې وې ویاله دې جنې ته دا سره الګ معلوم دی هغه چې دا کم کور دا وهم له ناصحون اغا کور والا بئی د دې الګ خیر خوا نو تن پکې وې راوي نسی وې ابل وته مړه ته خبره بایم نه پويږي وهم له ناصحون وې هم له ناصحون او هغه بئی د دې فرعون خیر خوا ضمیر له بادشاہ تراجه دی وی فرددناو الى امین مو واپس کا غلره داغه مورتا کای تقرر انوا د پارا چې یخي سترګې داغه ولا تازنو غم جنکیږي نه ولې تعالی ما د پاره چې پوشي ان الله ان وعد الله حق پدې باندې چې یقینا الله وعده رښتونی دا ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر د خلقونه پويږي نه ولما بلغ شد واستعاتنا حکم و علم کله چې ورسید خپل ځواني تا وخت تیر شو ځواني ته ورسید برابر شو طاقت والا واستوا او ودره په خپلو په باندې ولاړل سینه کې په مټو کې زور راغله اتینا حکم و علمان ورکمغه غلا حکمت او پوا وکذالک نجزی المحسنین دارنګه بدل ورکمغه نیکو کارو لرا ودخل مدینه داخل شو خارتا علا حین غفلتن بوغ د غفلت کې داخل داغینا فوجد فیها رجلین نوې موندو پدې کې دو کسان یقتتلانی چې هغه جګړه کوي هاذا من شیاتی دا یو د ډلې د دنه دی واذا من ادو یو دا بل د دشمن د ډلې نه دی فاستغاث الذی من شیاطین نو امداد طلب کو آغا یو آغا سړی چې هغه د ډلې نو علی الذی من عدوی پاغه سړی باندې چې هغه د دشمن د ډلې نه فوکزو موسی نو په مکبانه وو سوق باندې وو موسی علی السلام هغه فقز علیه نو فیصله وکړه پاغه باندې د مرګ قال نو وی فقز علیه جون ولا ختم کوي یا فقضى علیہ جون ولا ختم کا دو یا فقضى الله علیہ بالموت اللہ پہ دمر پہ سلو کا دول سکور کو اللہ پہ دمر پہ سلو کڑا قال هذا من عمل شیطان نوے دا نو هذا ضمیر چسی تراجے دیں نسوک وہی هذا قتل تراجے دیں هذا القتل من عمل شیطان
دا قتل چې دی دا د شیطان د عمل کارونه دی، دا بدو شو شیطان کارو شو. یا هازا دا مقتول تراجه دی، نو دا مقتول چې دی من عمل شیطان د شیطان د عملې نه دی، مطلب بیا دا د شیطان د لخکر دی، د شیطان د عملې نه دی. او یا دا دی هازا یعنی عمل المقتول، یعنی دا عمل د مقتول چې دی من عمل شیطان د دش عمل چې دی کار هغه د شیطانو. هازا دا مړی من عمل شیطان د شیطان د لخکر نو. انه عدو مضل مبین، یقینا دی و د دشمن گمراه کون کے اخکارا. قال ربی انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام یا اللہ ما خزان تاوان کی غرزاؤ، نقصان کی میزان غرزاؤ. فاغفر لی، نو ما بانے پردر آواچے، فغفر اللہ، اللہ بھی پردر آواچے والا. انہو هو الغفور الرحیم، یقین اللہ دے بخون کے مہربان. قال ربی بما نعمت علی، موسیٰ علیہ السلام وی چے اے زما ربا یقیناً بما ربی بما نعمت علی، اے زما ربا پس اب داغش دا انعام کرلے ما بانے فلناکونا ظہیر المجرمین، نو چری بنکی گا مزو مدد کون کے دا پار دا مجرمانو، دا مجرم دا پارا مدد کون کے بزن جوڑے گم. تفسیر کبیر وی دا جملہ دا آیت دلیل لے پدے باندے چی دا مخ کی سشوی دی نو دا گناہ نہ دے. رب بما نعمت علی سوگی ورکر لے سڑے مرشوے دے، نو ظاہری طور بانی نقصان کو جوڑی گی، خلق با دا خلاف کے راپورتکی گی، بدلم آغستل غواری. لیکن اللہ نے دعا اکڑا انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، یا اللہ ما بائیں پردرہ واچے سان میں نقصان کی غرزول لے، نو اللہ بھی پردہ اور واچے والا. خبرہ پٹ پٹ پاتی شوا اس پتہ ہونے لگے دا. نو دا خبرہ دا کم قتل چی شوے دے، نو دا گناہ نہ دے. فاسبا فی المدینہ خائفا، نو شدے یا سہارے کو پخار کے یرکو ان کے یا ترقب انتظار کو. فیض اللذی استنصرو بالامسو، اچانک بیا غسڑے دے چی امداد طلب کرے ددن پرون یستسرو بیا چغو باسی. قال له موسیٰ، نو موسیٰ علیہ السلام متوی انکا لغوی مبین، یقنان تی خامغا سرکشخ کارا، دا سرکشی ستا دا تا زان داخل کڑولے نشی. فلما ان ارادا ان یبتش باللذی ہوا عدو لہما، نو کلا چی ارادہ اکڑا سلیمان دا موسیٰ علیہ السلام ان یبتش باللذی چی راو نسی آغا سڑے چی آغا دشمن دے دوارو دے. قال یا موسیٰ، نو دے سڑی دا خیالو کو، قال یا موسیٰ دے سڑی دا خیالو کو دے بنی اسرائیلی چے دیکھو من نن ما تا غصہ دے، نن کسو مال سکرا کئی، نو چے کلا نیزدیشو نو پتہ ہونے لگی جنگی، نو پا جنگ کی کمی ہو سڑے رانا سیتا. نو قال یا موسیٰ، نوے اے موسیٰ اتوریدو ان تقتلنی، آیا غواری تا چیتا ما قتل کی کما قتل دا نفسن بالامسی لگا سنگا چی وجلے و تایو سڑے پرون. ان توریدو الا ان تکون جبارا، نغواری تا مگر دا چیشیتی تا جبار پزمگا کی، جبار دیشی زورور دیشی پزمگا کی. وما توریدو او نغواری تا ان تکون من المصلحین، ددے چیشیتا دا اصلاح کون کنا. جبار اغی چاگا دا اللہ حکم تا سرنخ کتا کئی. دویم جبار وی آغا دور کے آغا چاہتا وی چاگا دو مرگونو کی پناہ کا باندے. وی لا یسیر الرجل جبارا حتی یقتل رجلین بغیر حق، پناہ کا باندے دو سڑی مڑکی نو علا سڑے وی جبار گرزی. نو دل دکے دادا دو خبر خیال داو چی ما کس نن وجنی، نن مال سکرا کئی، نو که مال سکرا کو جو نن بزمر شم نو دے جبار شی. نو خبر اخکارا کرنا یا موسیٰ تريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تکون جبارا، تا جبار کے گی ولی جبار کے گا ما
خو جوړ شه مصلحانونا اصلاح وکا په قلار باندې خبر وکا بہرحال خبر لاړه ورسېدا فرعون ته خبر ورسېدا وجاء رجل من اصل المدینه یسعى فرعون د خپل دربار وارو سره ناست دی او وس جرګه مشوره کوي سی چلو کو دې سړي سره دا خو نور لوی شي او نور وخت تیر شي نو موږ له مسله جوړه کی خود د سغم کول غواړي نو وجاء رجل راغی یو سړی د دغه کسانو نه په دغه کسانو کې دا خبره چې واورېده نو راغی من اصل مدینه یسعى دا مدینه د خار د لاندې جانب نه یسعى منډې والے کوشش کاو چې ځان وته ورسي قال یا موسی نو موسی ان الملائکه تمرون بک یقینا غټان فیصله کې استعبار کې جرګې کوي ليقتلوک چې قتل کتاب فخرج توزا انی لک من الناصحین یقینا زم صافاره د ير د نصیحت کوونکو نه خیر خواونه زستا خیر خوایم فخرج منها نووت موسی علیہ السلام دا کرین دا خارنا خائفن يرکون کې یترقب انتظار کاو قال رب نجني من القوم الظالمين ويا الله نجات را کی مالا د قوم ظالمانو نا د دې ظالم قوم نه ما خلاص کی ولما توجه تلقا مدين او کله چې مخې کو طرف د مدین ته مدین تر تران دی بازی وای اتو ورځې فاصله وا اتو ورځو کې دا سفر یو کو لاړ قال عسى ربي اياديني نوې زر د عرب زما چې بو بزي مالرا پنه غلار باندې ولما وردا ما مدین ورځې تیرې شوې لاړ سفر یو کو علاقه لار یو والا نو ورسید عبود مدین تا ولما وردا ورکس شو ورسید وصلا ما مدین وجد علی امتن و مندو د اغسر یو سخلکو یو ډلوا من الناس د خلقنا یسقون چوبیس کوله په خپل سارو باندې ووجد من دونهم امراتین تزودان او و مندو د خلقنا علاوه دیو دو جنکی دو خزه تزودان چې هغه خپل ساروی منع کول خلق لګیاري ساروی او بکې او دی منع کوي قال ما خطبكما نو وتوید او استاد سکار ده یا سهل استاسو قال تان اغي وتوی لا نسقي حتى يصدر الرياح نو مغا نو بکو خپل سارو لرا تر دې پوره چې بوزي داخله خپل ساروی داخله واپس کی نو کومه وبچ پاتې شي ناغه منګه د خپل سارو باندې وسکو دا خبره ولي کو منګه ولي راغلی یو ولي دا ساروی راوستي دي وا ابونا شیخ کبیر زمنګه پلار ډېر بوډا دی اگر اتلې نشي نو دا منګه ذکر راغلی یو مطلب د عذر د وجه راغلی یو هغه وخت هم دا عیب غنل کېده هغه په خپل باندې هم دا عیب غني نو ځکه وی وا ابونا شیخ کبیر منګه د عذر د وجه راغلی یو بعضی وی دا شعیب نو څوک وی شعیب علی السلام پیغمبرو او څوک وی نه دا بل یو شعیب په تاریخی اعتبار سره چې ګوره لګړې بګي شک پریوزی لیکن مشهور دا چې دا شعیب علی السلام بهرحال دغه دولونه وی صفورا او عبرا وېدای نمونه اغیر اغل وی دا ساروی او بکول نو ساروی چې کله موسی علیہ السلام وکتل نو داغی د پارا مستقل او به راو وسته فسقالهما نو او به ول راو وسته په یوازې باندې او به کړه داغی دواړو د پارا داغی ساروی او بکړه ثم تولى الى الذل نو بیا شاته شو لاړ واپس یو سوری تلاړ کې ناسو فقال نو ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اے زما رب یقینا هغه سوچ ته مال راکې من خیر د خوراکنا د خیرنا فقیر نزو ته محتاجم خوراک راکې طعام راکې زو ته محتاجم وګه شیم ډېر ورځې سمې خړلې نه دي فجاتو احداهما تمشي على استحياء پدې کې راغلا یو تنه داغي دواړو نه نو مخ کې دراغلوي زګه سارویو او وس یو راغلا زګه ضرورت نو احداهما تمشي على استحياء را روانه وا داسې چې گویا کې سوردا په حیا باندې د حیا نه ډک را روانه ده
قالت ان ابي يدعوك وی یقینا زما پلار یدعوک آواز کې تا ته لیجزیک اجر ما سقیت لنا چې بدل در کی تعالی بدل دا غسو چې تا وبس کولی او وبکړی دي ساروی زمنګ د پاره. فلما جاءه کله چې موسی علیہ السلام سره روان شو لاړ بعض خلک واقعي لیکي نو بعض خبره داسي چې هغه د شان خلاف نه نو روانه وا وی جنې مخ کې روانه وا سليمان موسی علیہ السلام پس شاته روانو نو دا خبرم چې جنې خزه مخ کې سړی رستوي دا خنخ کاری بل دا وا چې موسی علیہ السلام داغي هوا چې براغله یا قدم چې سړی اخلي نو هغه سره پنسا مخ کې رستو کیږي نو پړکې ښکارې دا پړکې به ښکارا شو نو دا موسی علیہ السلام وی چې ته رستو شه زما مخ کې شم. فلما جاءون کله چې راغې اوتا شعیب علیہ السلام دې نو دغه جنکو پلار دې هغه ته خواله راغې وقص علیه القصص او کیناستونو بیان کو په باندې خپل بیان پورا خبر خپل وکړه دغه سي چل شی ورالم. قال لا تخافوا يرجما نجوت من القوم الظالمين تاني جاتم دو قوم ظالمانونا. قالت احداهما يا ابت استاجره وسوي اجنکو کې یوا یا ابت استاجره اے باجان دې ځان سره په اجرت باندې ونیسا ازم سو کېشته نه موږ سره پاتې کیږي او زمونږه دا ساروی زمون کار کسب صحیح را بکئی په اجرت باندې مزدوری باندې ځان سره ونیسا. ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غورا دا اچانا چې ته ځان سره اجرت باندې نسی هغه قوی پکار دی او امانتدار قوی او امانتدار پکار دی عفیف پکار دی نو طاقت پته الت کې ولګیدا او دا امانتداري پته پلار ولګیدا. قال انی اريد ان کن کې حقا احد ابن طیاتین یو خبر ادا کړي چې دلته کې فوري خبره هغه دا سره وکړه چې تعالی یو د دو جنکو کې په نکاح باندې در کوم او په دې شرط باندې نو دا جایز وا. بل خبره دې کې دا کیږي چې دا نکاح نو بلکې دا وسره مشوره ده خبره وسره کوي چې واست ما سره په اجرت باندې مزدوري باندې ما سره پادشاه ما سره بنوکری کې دلته کې نو ته وای انی اريد ان انکه حقا احد ابنتیاتین وی زما دا خیال کیږي کته منګ سره پاتې شوي نو زه په نکاح باندې بدر کم تعالی یو د خپل لونو نه هاتین چې د دادی اعلان تاجرنی سمانیه حجاج او په دې شرط باندې چې توا مزدوری کې زما سره اتکالا مزدوری بو کې نه الا بز تعالی دا خپل لور په نکاح باندې درکم پته به لګي ستا چې ته د کمې قبيله سړی دا پیجندل پکار دی سړی څنګه ده د دې زینا پدن لګي سړی راغله پنجاب نه راغې بل زینا راغې مالدار سړی دی دندګي هر یو سړی وای دا زبول خپل خور لور ورکم هغه اول خو ګور کنه سوګ دې سوګ نه ده مسلمان دې قبل چی شه ده ځان مسلمان ظاهري لیکن مسلمان دې کنه ده ډېر پکې داسې وشي قادیانانو سره رښتیو کی د نور کافر سره رښتیو کی نیو خدا دې چې ته ما سره پاتې شي نسبت یو ګورم د رښتې قابل دا وخت تیر کو نو تاسو را بیا د رښتو وکم نو دا مشوره و د نکاح تو ما سره تیرے اتا کالا بت تیرے تب تب پدیوان اجرت با اخلے مزدوری با اخلے او پا آغا مزدوری آغا بستا دا خزی دا پارا دا وعده دا پارا دا نکاح دا پارا او بیا دا خزی دا نان نپقی دا پارا با آغا استعمالی گی فین اتممت عشرن کتا پورکل لس کالا فمن اندک ندابستا طرف نہیں وما اوریدوانا شقا علیکا او نغوانا مزو چه تابای مشقت دراولم سختی دراولم پتابانی تابای تکلیف نراولم خوخدی دغسی بئی اتکال تیر کا لس تیرے ستا خوخدا قال ستجدن انشاءاللہ خامغا اومیتمالا که اللہ غواری صالحانونا قال ذالک بینی و بینک ویدا زما خبر شو زما استا منس کی
ایم الاجلین قضیتو کم یو د دوالو مدونا چې ما کم تیر کو فلا عدوان علی نو ما باندې بزیاز بیا زیاته نه ملامتیا بنئ والله والا ما نقول وکیل الله پاسمای چې مونږ وایو په دې باندې کار ساز دے وخت تیر شو نکاح وشو او اتکال تیر شو بیا لسم تیر شو فلما قضا موسی الاجل نو کله چې تیرګ موسی علیہ السلام نیټه او سارا بیا علی او روان شو په بلال سره بلا بیبی دا هغه ځان سره روان کړه اهلی دې نو وی اهلی دې نو خزم دا ور سره اولادم دې نو انس من جانب الطور نارا عدل دغه بازی وی نه یو صرف اهل دې زوجہ دا نو محسوس کو د کوئی تور دا یو طرف نور قال العالم کسو انیا نستو نارا وی خپلالتا سارشی تاسو یقینا زماس کوم اور لالیات یګم منا به خبرین شاید چراول ما تاسو داغه نس خبر او جذوت من النار یاس کروټی د ورنا لعلکم تستلون د پاری تاسو ته ګرم شي مکه منګ ویلو شپا د بارانی وا وریزوا بارانو تیروا لیلتون باردتون مظلمتون یخ شپوا نو تاسو به د ګرم شي او بل طرف ته وی هغه ته تکلیف مو ولما تانو دیا نو کله چې راغی اغا اغازیتا आवाज وته شو من شاتی الوادی الایمن د میدان دخی طرفنا فی البقات المبارکه پاکس مگه من شجرت دونینا ایا موسی چې موسی انی انا الله یقینا ذا اللایم رب العالمین وانا القیا ساغا ورزو امساق بلدی فلما رآها کله چې ولید هغه امثال را تحتزو هغه داسې خوځيږي کانا جانو گویا کې نره مار دی والله مدبرن نو ګرځي شاک انکه ولم یعاقب هغه انتظار نکاو یا موسی نو الله تعالی اے موسی اقبل مخکشا ولا تخف یریګما انک من الامین یقینا ته د امن درکړې شونا اوس لوگ یدا کفی جیب کا داخل کا پلاستی په خپل گریبان کې تخرج بیضا من غیر سوء راوباسی به تو تکسپین بغیر د عیبنا وزمم الیک جناحک او یو ځکه خپل ځان سره د خپل مټه خپل لاس خپل ځان سره یو ځکه وزمم الیک جناحک من الرهب او یو ځکه خپل لاس د خپل گریوان سره د خپل ډډی سره من الرهب دو یری د وجنا فزانک برهانان من ربک نو دا دواړه دلائل شو معجزې شو استعرب د طرفنا الی فرعون لاړ ش فرعون ته دا غټانو ته انهم كانوا قوما فاسقین یقینا دا قوم فاسقان کله چې سړی یریږي نو خیل اس راواری دا په زړه باندې د پاسه کیدی د طرف ته او دا بل په یو ځای کې د سړی نه یره ختم شي نو یو قسم علاج هم ده کله چې داخله لګیای څوک تلاوت کوي څوک بیان کوي نو لاس پنامه خو دی هغه لاس پنامه مې خودل خو نه پکار دا مانځ کار دی لاس دې برکه دا موسی علی السلام خو دی قال رب انی قتلت منهم نفسا و یا الله ما خو وجل داغی نه وسړې فخاف یقتلون نذیرګم د دینه چې هغه ما قتل کی واخی هارون او زمارور هارون علیہ السلام هو افصو منی لسانا هغه زیات فصیح دې زمانہ په خبره کې په جبه کې فارسلو ما یردان اولیگا ما سره معاون مددگار یو صدقونی تصدیق وکي زما انی اخاف یو کذبون یقینا زیریګم د دینه چا خلق به زما تکذیب وکي قال سنشد عضدک باخیک نو الله وتوی خامخا مضبوطو مستا مټی لرا ستا پرور باندې ونجعل لكما سلطان او ګرځو مستا د پاره روب زور فلا یسلون الیکم ان نشر سیده غ تاستا بیااتنا اذهبا بیااتنا لاړ شي تاسو دواړه زما پیاتونو باندې تاسو دواړه ومن تباکما چاچی تابعداري کړلستا دا به غالب فلما جاء موسی نو کله چې راغی دیته موسی علیہ السلام بیا دنا زما پیاتونو باندې بینات واضح قالو دی خلقو ما ذا الا سحر نه دا مگر سحر دی مفترا درو جوړه شوی دا خو سحر دی د ځانه جوړه شوی دی ما سمینا بهذا نریم دا خبره سحر ده دا خبره د ځانه جوړ کړې شوی دا و ما سمینا بهذا نو دی اوریدلی موږ دا خبره دا مسله توحید بیا باین الاولین په خپل پلانو مخکینو کې وقال موسی علیہ السلام متویم
ربی عالم بمن جاء بالهدى رب زما خپوا دے پاچا مې چرات لکڑے په ہدایت باندې د الله طرفنا ومن تكون له عاقبت الدار چا پار دے آخری کور انجام د کور خیستا آخرانی انه لا يفلح الظالمون یقینا خبردار چې نشي کامیاب دي ظالمان وقال فرعون وتوي یا ایها الملأ غټانو ما علمت لكم من اله غیری ما تنر معلوم استاذ د پاره بل الہ زمانه سوا بل الہ ما تن معلوم یاد آده زمانه سوا اکبر منی چاغه زمانه غټی یا غیر الہتی غیری غیر الہتی زما د الہون علاوه فاوقد لی حامان نو بلکا زما پر حامان علتین په خټبانه فجال لی ور په بلکا مطلب یہ پخې خفتی جوړی کا نو فجال لی سرحان نو جوړ کا زما پر بنگلا لالی اطلع الى الہ موسی کې دیشی چې زو وروخه جم ورکار شما الہ د موسی علیہ السلام تا وینی لازنو مل کاذبین او یقینا ز خیال کوم په دمانه د دروجنونا واستكبر هو وجنوده نو تکبر کا دا او لخر د پزما کې بغیر حق ناقمانه وزن وانهم الینا لا یرجعون او دوی دا خیال کو چې یقینا دی به موږ ته نه راګرځول کیږي فاخذناه وجنوده نالاوی راو منیو دیم امراونیو د لخر امراونیو فنبذناهم فی الیمن وغرزول موږ دی په دریاب کې دریای قلزم کے بحر قلزم کے اغرزاو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا سنگ شو انجام د ظالمانو وجعلناهم ائمه يدعون الى النار اغرزول منگا دلرا مشران د کفر چې را بلل کې جهنم طرف تا و یوم القیامت لا ينصرون د قیامت پر باندې د یو بل امداد نشي کولای د دې امداد بنه کولای کیږي دی به یو بل امدادم نشي کولای واد با نام فی هذه دنیا لانا ورپسې کو واد با نام ورپسې کړه موږ پدی پسې پدی دنیا کې ملانت چاته فرعون وې نن سبا فرعون سبد لفظ خونه ده نوم نه ده لیکن حالت کې هغه بد سړی تیر شوی ده د دې وجنا سړی پاسی جنگ کوي په دې باندې و یوم القیامت او د قیامت پر باندې هم المقبوحین دی به بد حالنا بد شکلنا ولقد اتینا موسی الكتاب یقینا ورکړو موږ موسی علیہ السلام له کتاب من بعد ما اهلکنا القرون رسداغنا چې علا کړو موږ قومونو مخکینو لرا بصائر د پاره د پوکولو د خلق او د هدایت او رحمت لعلهم یتذکرون د پاره د خلق پن واخلی وما كنت بجانب الغربی او نو ته د کوی تور په غربی جانب کې اس قزینا الی موسی السلام را کله چې سپاره موږ موسی علیہ السلام ته دا پیغمبري او تسپاره له حکم سپاره وما كنت من الشاهدین او نو ته د حاضر ناظرونه حاضر ناظر نوې دا دومره خبر دی ورکو د کم زینا مطلب دا چې ته یقیني رښتونه پیغمبري ولکن انشانا قرونا لیکن منګه انشانا قرونا پیدا کړل قومونه تطاول علیهم الامر نو د شو باغی باندې زمانہ وما كنت ساویا فی آل مدین او نو ته موقع په مدین والو کې تتلو علیهم آیاتنا چل وستیتا باغی باندې آیاتونه زمونږه ولکننا کنا مرسلین لیکن موږ یو لیکون کی پیغمبرانو لرا استاذ لرا وما كنت بجانب الطور او نه ته د کوی تور په باغ یو سیډ باندې جانب کې غربی جانب کے اذنا دینا کل چاواز کو منگا موسی علیہ السلام تا ولیکن رحمتا من ربک لیکن منگا لے گلے تو رحمت دست لیکن منگا لے گلے تو رحمت زین چن دے راغلے اغیتا سوگیرا ورکون کے تذکرون پائی داخلک پن واخری ولولا ان تصيبهم مصیبت نولنا لولا امتناعی لولا هذا الامر کچری دا خبر نوے ان تصيبهم مصیبت نو رسیدلی بو یا مصیبت دی خلق تا پسوب دا چې مخکې لګلی لا سنو ددی فیقولوا ربنا نو دی خلق بداوی ربنا ازمغ رب لولا ارسلت الینا رسولا ولنرا لگتا مونږ ته رسول فنتبع آیاتک نو موږ با تابعداری کړو ساده نخو ساده آیاتونو ونکونا من المؤمنین و موږ د ایمان راوړونکو
فلما جاءهم الحق کله چې راغی دي ته حق من عندنا زمونږ طرفنا قالوا دې خلق وی لولا اوتی مثل ما اوتی موسی ولین اور کوله کېږي دلا پشان دا چې ورګړې شی موسی علی السلام ته اولم یکفروا بما اوتی من قبل آیا دې خلق انکار نه کړي دا وسنا چې ورګړې شی موسی علی السلام ته مخکې قالو دې خلق وی موسی علی السلام مبارک وی د دې قران کریم په مبارک وی ساحرانی دا دواړه ساحران دي تظاهرا یو بل سره برابر دي یو بل سره د یو بل امداد کوي وقالو دې خلق وی ان بكل کافرون مغا په هر یو باندې انکار کوونکی وین دې تورات منم او نه دې قران منم نه دې موسی منم او نه تا منم وی قل وتوا فاتو بکتاب من عند الله نوراول یو کتاب د الله طرف نه هوا دا منو ما چا زیات هدایت والے دې دوانو نه اتبعون زبه تابعداري حکم ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتونی فإن یستجیبوا لک کچره دې خلقو قبولتیاو نکړه فإن یستجیبوا لک فعلم کده خلقو قبولتیاو نکړه ستا خبره ونه منلا نو فعلم پوشا انما یتبعون عوام یقینا داخله تابعداری کې د خلق خواهشاتو ومن ضل سود غړ گمراه دا چانا چې تابعداری کړل د خلق خواهش بغیر هدى من الله بغیر د هدایت د الله طرفنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين يقين لا هدایت نه کې قوم ظالم تا ولقد وصلنا لهم القول یقینا را لګلو وصلنا لهم القول یقینا را لګل منګه د خلکو ته خبره د پادې چې دا خلک پن واخلي یا پر لپسې بیان کا منګه دیتا دا قران لعلهم يتذكرون نپاری دا خلق پن واخلی الذين آتيناهم الكتاب کسان چې ورکړیو ته موږ کتاب من قبل دینه مخکې هم به یؤمنون اغي ایمان راوړي په دې کتاب باندې مخکې چې چاله کتاب ورکړی شوی دی هغه په اخلاص روان دی ناغه په دې قران کریم باندې ایمان لري و اذا یتلا علیهم او کله چې لوستې کیږي په دې باندې قالوا آمنا به نو دی وای موږ ایمان راوړل په دې قران باندې ان الحق من ربنا یقینا دا حق دې زموږ رب طرفنا انا كنا من قبل مسلمین یقینا موږ مخکې د دې د نزول نه مسلمانانو مخکې موږ دا معنا چې دا برازي موږ مخکې نه غاړې خودون کې ودیتا اولئک یؤتون اجر مرتين دا کسان ورکول کی با دیتا اجر د دې دو پیرې به ما صبرو په سبب دې چې صبر کړل مخکې ایمان راوړل په تورات یا مخکې ایمان راوړل په انجیل او وسی ایمان راوړل په قران نو دیتا دو اجرونه ملاویږي ويدرون بالحسنه السيئه دی د فقې حسنه په حسنه باندې بدای لرا ومما رزقناهم ينفقون او دا غسنا چې موږ رزق ورکړل دي لخرج کړي و اذا سمعوا اللغو کله چې اوري دي لغو خبر لرا ارزون دي اعراض کړي داغینا د لغونا اعراض کئ وقالو دا خلق ویلنا مالنا ولکم اعمالکم مؤمنان خلق داسې خبرې کوي وای منګ زمنګ د پاره زمنګ اعمال اساس د پاره تاسو اعمال زمنګ د پاره بددا زمنګ د عمل نو تاسو د پاره بددا تاسو د عمل زمنګ د پاره زمنګ کار دی قران بیانول او تاسو د پاره تاسو چې کوی هغه کوي سلام علیکم سلامتی علی پتا سبحانه سلام د متارکه لا نبتغي الجاهلین یعنی جدائی دا زمان استاد سمنس کے لا نبتغي الجاهلین منگل ندی پکار جاہلان نغوارو منگ جاہلان انکا لا تادی منا ببتا یقنن تو ہدایت نشکولے آچاتا چی تو اسرامینا کے تستے خوخے ولیکن اللہ یادی من یشا لیکن اللہ ہدایت ورکی چالا چی غواری وہو عالم بالمعتدین اللہ خپو دے بیدایت مندن کو بانے دے آیت بارکی بازی وہی چی دادا ابو طالب مبارکیو وی دا قریش و خزی و بیا خان دی دا دے وجنا زی ایمان نہ راوڑم مسلم شریف کے روایت رازی انکا لا تهدی من احبابتا اللہ وی ته ہدایت نشی کولے آغا چاہتا چی تے غوارے اللہ ہدایت کے چاہتا چی غواری وہو عالم بالمحتدین اللہ خپو دے ہدایت مندن کو بانے وقالو دا خلق وی ان طبیل ہدا کمنگا تابداری اکڑا دا ہدایت ماکا ستاسرانو تختم من ارزینانو بتختولے شو منگا ازمکینا
که منگا ایمان راول دا ازمکی نا منگا او تختولی شو. اللہ وی دا سی ولی وی اولم نمکل لهم آیا منگا ٹکان ندور کری دیلرا حرم امن والا یجبائی لی سماراتو کل شئی راکو دلیکی کی دیتا میویدار طرفنا دا ہر شی دا ہر طرفنا رزقم ملدنا دا رزق زمین طرفنا لیکن اکثر دے خلقنا لا یعلمون نہ پوئیگی. ہر طرفنا میوے را روان دی خلق را روان دی دا خلق من محبت دی او دلتگے امن و امان زید حرم دے امن والا دے دیوے منگا تختولے کی گبا. وکم اہلکنا من قریتن آسمرا لکڑی منگا دا قومننا بطرت معیشتها چی تکبر کون کی دی پخپل جون کے فتل کا مساکنهم ندغا کورون داغی دی لم تسکم من بعدیم چی ندی وہ سیدلی پکے رسو داغینا الا قلیلا مگر لگا دغی کے بیاسوک پاتشیم ندی. وکننا نحن الوارثین او منگا یو آخری اغسطن کی وارثان حقداران. وما کان ربک مہلک القرآن دے ستارف حلاک ان کے وکیل لرا حتی یبعث فی امہا رسولا تردے پورے چراولی کی پمیز سنٹر دائے کی او رسول فی امہا منز داغے کے کیلے کے منز کے سنٹر کے یتلو علیہم آیاتنا چولری پریبان آیاتنا زمان وما کننا مہلک القرآن یومنگالا کہ ان کی کلو لرا اللہ و اہلها ظالمون مگر پدا سی حال کے چی اہل داغی ظالمان چی کل اہل مسلحانی نا لائی منگے نا حلاکو غافلانی نا خبری منگے نا حلاکو. وما تیتم من شئین فمتاع الحیات الدنیا آچے درکرشی تاسلا سشے نو دا خود سامان دے جوند دنیاوی او ڈول ڈال دے دے. وما عند اللہ خیرون آچے درکر دا اللہ سردی ناغور دی باقی باتی گینون کی دیا فلا تاقلون تاسلا عقل نولی کارنا لئی. افمواد ناوادن حسنا اے آغس افمواد ناہو اے آغس چا سرا چی منگو سرا وعدہ کرلا وعدہ خیستا فہو لاقیہی ند دے با یوزے کی یوزے کی دن کے داغی سرا کمم متاناو متال حیات دنیا پشاند آچا کی دیشی چی منگولا پیدا ور کرلا ٹکانا ور کرلا سامان دے جون دنیاوی سمہم ہوا یوم القیامتی من المحضرین بیا بی آغا قیامت پرزمائے دا حاضر کرے شونا. یو طرف تا نیکان دی بل طرف تا بدان دی دا دوارا یو شان کے دیشی نا ویوم یونادیم پا آزمائے چی آواز بو کی دیتا اللہ بہت آوازو کی نوری وی بہتا اینا شرکائی اللذین کنتم تزمون کم ذکی دی سما و شرکا چی تاسو پی گمان کاؤ تاسو پی گمان کاؤ چی دا شرکا دی کم زیدی. ورپسی 74 کی بیا رازی دایت قال اللذین حق علیہم القول نوی باغ کسان چی لازم شیدہ پاغیمان خبرہ ربنا ہاولائی اللذین اغوینا اے زمانگ ربا دا خلقو چی منگے گمراہ کریو اغویناهم کما غوینا ناغوی وی اغویناهم منگا گمراہ کریو دیل را کما غوینا لگا سنگا چی منگا گمراہ شیو تبرانا الیک برات کو منگا سامخ کے ما کانو یانا یعبدون نو دی چی زمانگ بندگی کولا بلکہ دی بندگی کولا دا نور اولیاء دی بوئی ہاولائی اللذین اغوینا دا آکسان دی یا دادا اغوینا چی منگے گمراہ کریو مطلب دا چی موریدان بداوئی دوی مدادا چی کلا دیوتوئی دا غزا منگا آغا خلق دی چی منگے گمراہ کریو ناغی بوئی ہاولائی اللذین اغوینا میں دعوناہم الى الغوایا دا آغا خلق دی چی منگا رہا بللیو دی لرا گمراہی تا اغویناہم کما غوینا نا اغویناہم نا منگا دیلا دعوت ورکڑو گمراہی طرف تا فغوو بی اختیارہم کما غوینا بی اختیارنا ندی گمراہ شویو پخپل اختیار باندے لکه څنګه چې منګه گمراه شي او په خپل اختیار نو منګه برات کو انکار کو سامخ کې ما کانوا یانا یعبدون دی زمون بندگی خو نه کولا
بلکې دی خو د نور اولیاء بندگی کولا. وقیل ادعوا شرکاءکم وبیل شی اور ابلی خپل شرکا فداهم دی بہت आवाज کی دستاسو پنځ باندې چې کوم شرکاو आवाज وتو کې راوي غواړي فداهم دی بہت आवाज کی فلم یستجیبوا لهم ناغي وقبولتیا نکی ددی دی له جواب ورنکی وراول عذاب او وین دی عذاب لرا لو انهم كانوا يهتدون التکی بدی تمناو کی کاش کچری وے دی په ہدایت باندې کچری دی په ہدایت وے په دنیا کې نو دلته کې دی عذاب ته بدی نه راته داسې بنه کېدا. و یوم ینادیهم فاورما چاواز بو کی الله دیتا فیقول نو ای بوتا ماذا عجبتم المرسلین تاسو څه جواب ورکړو پیغمبرانو ته. فامیت علیهم الانباء نو پټی بشي پدی باندې خبرونه دلائل په پدی باندې پټ شي. فامیت علیهم دړونوالي حالت براشي پدی باندې د دلائل په لحاظ. یوم ایذن په علماء فملا تسالون ندی به یومنا ته پوسنم نشي کوله. فاما من تابنا چا چی توبه وستا ایمان راړه مل صالح وک فاسا یکون من المفلحین نو دا کسان به د مفلحانو نا. وربک یخلق ما یشاء و یختار او رب ستا پیدا کوي څه چې وغواړي او الله اختیار والده. ما کان لهم الخياران اشتری خلقو د پاره اختیار د خلقو د پاره نشتی. کم چې اولوہیت اختیار ده هغه د دې لپاره نشتی. سورۃ احزاب کې شپږ دیرشم کې وایي اذا قضى الله امرا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. سبحان الله پاکی الله تعالی او چته الله دا اسنه داخله کو سره کم شرک کوي. وربک یعلم ما تکن صدورهم اور رب سنا خپویږي پاسمای پټي سینې د دیو ما یرینا چکار کوي. وهو الله لا اله الا هو الله ذات نشته لاغ دی با سوا دا غنبل له الحمد لله د پاره حمدونه دی په دنیا او آخرت کې وله الحكم او د الله لپاره حکمونه دی فیصله دا ویله ترجون الله طرف ته تاسو ټول ورګرځولې کیږي. قل ارایتم من جعل الله لكم قل وتوا آیات سوچ کړل ان جعل الله لكم علیکم کچری وګرځي الله تاسو باندې ان جعل الله ک ګرځولې الله په تاسو باندې شپه ہمیشہ د پارا الہ یوم القیامت قیامت دور دے پورے من الہ غیر اللہ نو سوگ الہ شتے دا اللہ نسوا بل یاتیکم بی بزیان چراولی تاسو نور د تراولی تاسو باندې رانا کی رانا کی دبانی او رس کی دبانی افلا تسمعون تاسو اورینا. قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار وتوا تاسو سوچ کړل کوګرځي الله تاسو باندې ورځ همیشه د پاره الام القیامه قیامت د ورځې پورې من الہ غیر الله سوګ الاشته د الله نه سوا بل یاتیکم بیلین چراولی تاسو تشپا تسکنون پیچ تاسو آرام کوئی پائے کې افلا تبصرون تاسو وری ګورینا عقل نکار نه لای. ومن رحمتی دالات رحمتنا جعل لكم الليل والنهار غرزولی استاذ دپارا شپا اورلی تسکنو فی دا پادش تاسو آرام حاصل کی پائے کی ولی تبتغوا من فضلی و دا پادش تاسو طلب کی دا اللہ دا فضلنا ولعلکم تشکرون دا پادش تاسو شکر باسی. و یوم ینادیہم فاورز باندے چالا با آوازو کی دیتا فیقولن و تویبا این شرکائی اللذین کنتم تزمون کم زکی دی سما و شرکا چی تاسو بی گمان کا چی دا اللہ شرکا دی کم زکی دی. ونزانا من کل امت شہیدا او جدا بکو منگا دہاری وی ڈلینا سب بیان کون کی فقلنا نوبو آیو منگا دے خلقو تا ہاتو برحانکم راوڑ اخپل دلیل فعالمون دے پتو لگی ان الحق للہ چی یقینا حق ثابت دا اللہ دا پارا وزلانم ما کانو یفتنون اورک بشیدین آسا چی دے خلقو کم درو جوڑول. ان قارون کان من قوم موسیٰ یقینا قارون وہ دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نو دا بغاوتو کو پدی باندے زیادتے ہو کو. دا قارون مسئلہ مثال ذکر کئی تخویف دنیاوی چاگہ بانے عذاب راغے دا موسیٰ علیہ السلام دا ترزویو قارون ابن یسحر ابن قاہس ابن لاوی موسیٰ علیہ السلام و موسیٰ ابن عمران ابن قاہس ابن لاوی. نو قارون دا ترز ویو نو دل دگے دا ترب زامنو کے خدا خبر یہ زیادے مخینا دا خبر را روانی دی دا موسیٰ علیہ السلام سرا دا دو نلگے دا فبغا علیہم بغاوتیو کو پدے خلق مانے
شرک او ظلم او کفر باندې واتیناه ورکړو موږ دلرا من الکنوز د خزانونا ما دام دمرا خزانه وسره وی چې ان مفاتيحه یقینا لوخي داغه لوخي یا مفاتيحه کنجان داغه لتنو بالعصبه خامغا درنه په مضبوط جماعت باندې اولی قوت لتنو بالعصبه اولی القوه مضبوط جماعت باندې هغه درنه وی اذ قال له قوم کله چې ویدتا قوم داغا لا تفرح لوی مکوا ان الله لا يحب الفرحين یقینا لا نخوقی لوی کون کی دا مفاتحه مفتاح نبی یا بد مفتاح نئی نو مفتاح ویل کیږي علم تا احاطه کول پمال باندې یا مطلب خزانہ یا اوعیا لوخی دا مال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی ما ان مفاتحہو چے مالون داوا لتنو بالعصبت اولی القوہ بعضی وی مفاتحہو دا مفتاح جمع دا او مفتاح ویلکی چابی تا نو چابیانی داغی درنیوی و مضبوط جماعت باندے لیکن دا خبر خرخ کاری داغی وجہ دا دا چے بعضی وقت کی چابیانی ڈیری آغاز ایوے چابی یوے تالے کی سرے بندی کی او آغا طالب یا کولاوی او اخوات داغین نور چابیانی روباسی او گرز دا نور شدنا پی کولاوی بے دور کے خلق سرا دا خزانی دا تجوریانی آگے کے چابیانی کیری مال پکی کیری او دا آگے استے یو چابی دوئی آغازان سر ساتی پکی تا پکی پا آگے نور دروازی می نو دا آگے چابیانی دن نئی خودی نو چی دو سے خزانی ڈیرے نو یو تجورہ والا جوڑا کی پا آگے کے چابیانی پرتی او آگے نے روباسی کمزے چی ضرورتی کمزے کولاوی آگے چابی تی راخ لی لیکن بعض خلقو ویلیم دی لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کہ مالونا او بعضی وی ان اوعیتہو داغی آگا لوخی چین ادرانو پا مضبوط جماعت باندے خلق وطوی لوی مکوا اللہ نقو قیدہ سی وابتغی فیما آتاک اللہ دار الاخرہ طلب کوا پاسی اللہ درکلی تعالیٰ کورد آخرت ولا تنسا نصیبک من الدنیا او مہی روا تخبل برخد دنیانا دنیا کے تسنگ وے سنگ شوے مکوا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ احسان کوا لگا سنگ چی اللہ احسان کر لیتا سرا غریب سڑے وے اللہ دل مال در کو وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ہم مطلب کوا فساد پزمگ کی ان اللہ لا يحب المفسدین یقین اللہ نقوغی فساد کو ان کی قال انما اوتیتو علی علم عندی دوے نا دیکھے دا اللہ سری مالکم زی اللہ را کردے دا ما پخپل علم پخپل ہنر باندے زیاد کر لے پیدا کرنے میں دے قال انما اوتیتو علی علم عندی وے یقینا را کردے شید دا مالا زما پا علم باندے زما پا کمال باندے زما پا ہنر باندے وَأَوَلَمْ يَعْلَمْ آیت پتنشتی ان اللہ قد اہلکا من قبلی یقین اللہ علا کلی مقی ددنا من القرون دا قوموننا من ہوا اشد من قوتاً چاہا زیادو ددنا پا طاقت کے واکثر جمع او زیادو ددنا پا لخکر کے پا جمع کے نفری کے ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون او تپوس منک ولیکی گی دا گناہونو دا دی دا مجرمانونا ماں منگویل یوزے کے لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون چی تپوس بنک ولیکی گی دا یو مجرم نا دا بل مجرم دویم دادا لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون تپوس بنک اللہ دا دے دا زان خبرولو دا پارا بلکہ تپوس چی کئی نو دا کم او دا کیب بکئی دا لیمہ بکئی ولی دکاو ولی او سنگ دکاو دا آیت تپوس بکئی یا دا یو مجرم نا دا بل مجرم دا گناہ تپوس بنکی گی فخرج علی قومی نراوت دے پپل قومانے فی زینتی پپل ڈول ڈال کے قال اللذین یریدون الحیات الدنیا نوی آکسانو چی غختے جون دنیاوی
لیت لنا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس وے زمانہ پارا پشاندہ چی ورکڑے شید قارون تا، انہو لزو حظ عظیم، یقیناً دے خود خامغا دغٹ برخی خاون. وقال الذين اوتوا العلم او وی آگسانو چی علم ولورکڑے شید ویلکمو تباشی ویل لکم ویل لکم ویلکم حلاکت تیستاز دا پارا یا ویل لکم ثواب اللہ خیر نو ویل لکم ان کنتم فی تمنا حاضی الاشیاوی تاسو پدے تمنا دی شیدن کے دا عارضی سامان. ثواب اللہ خیر ثواب دا اللہ ورد دا چا دا پارا چی ایمان راولی عمل صالح کرلے ولا یلقا الا الصابرون اور کولے کی دا مگر صبر نہ کولرا فخسفنا به وبدار الارض نو ورنن استمنگ دلرا او کور د دلرا پزمگا کے فما کان لو من فیاتی انصرونه نو د پارا سڈلا چ امداد کړه د دو من دون الله د الله نه سوا وما کان من المنتصرین نو د پخپل باندې د بدلا واستون کو نا پخپل بدلم نشو واسطه سڈل ولم نو چ بدل واسطه و واصبح الذين تمنوا مكانه شوعا کسان چه تمنا کولا د مرتبه پرون یقولون وی وای کان الله یبسط رزق اے تنگور یقینا اللہ وی کان علم ترى ان الله اے تنگور یقینا اللہ فرح کئی رزق د چا پارا چ اوغاڑی د خپل بندگان نو پتنگئیے لولا امن الله علینا کچری اللہ احسان نو کڑے منگ باندے لخسف بنا نخامخا خسف بنا منگ بهم ورخ کڑی پدی کی اخلق وی کم چے نیستے والی سشینا وی پتہ ہو لگے نن رات پتہ ہو لگے دا نیستی خشے دیکھا وی زار شم نیستے دنا نن درال فیدہ راکڑا ہوئی ناغن آدے پاکی لال تباشو آنور بچشو وی کا انہو ہم دغسی دا تنگورے ہم دق شانتے دا لا یفلح الکافرون نشی کامیابی دے کافران تلکت دار الاخرتو دا کورد آخرتے نجعلوها للذین لا یریدون گرزوی منگا دا کسانو دا پارا چی نغواری اوچتوالے لوئی تکبر پزمگا کے آنا فساد کئی والعاقبت للمتقین آخر انجام دے پارا دا متقیانو من جاب الحسن دے فلو خیر منا چاچ راتلو کو پنے کئی بانے نداغا دا پارا غروالے داغی دا وجنا ومن جاب سیاتی او چاچ راتل کلی پا بدئی باندے شرک بانے کفر بانے نو بدل بنور کولے کی آغلا مگر داغا سو چی دکم عمل کڑے دا بدئی فلا یجز اللذین عاملوا السیئات نو بدلو نور کولے کی یا کسان لا چا عمل بدئی کر لے الا ما کانوا یعملون مگر اس چ خلق کو عمل کاو ان الذی فرض علیک القرآن یقینا آغا ذات چے فرض کرے دے پتا مانے تبلیغ دے قرآن لرادک الی معاد خامخا واپس بکیتا زید واپسیتا زید واپسیتا مکی تبدی واپس بوزی یا لرادک الی معاد واپس بکیتا زید عادت کے دوتا چی جنت تے تابا جنت تبوزی ان الذی فرض علیک القرآن یقینا آغازات چی لازم کرے دے پتا مانے رسول دے قرآن تبلیغ دے قرآن لرادک الی معاد خامخا واپس بکیتا او برسیتا آغاز زید عادت کے دوتا زید واپسی چی مکدہ مکیتا یا جنت تا قل ربی وتوائے رب زما خپوئی گی پاچا مانے چرات لوگو پہ ہدایت بانے ومن ہوا فی ظلال مبین اور پاچا مانے چاہدے پہ گمراہ اخکار کی وما کنتا ترجو او نوے تو چیتا امید لارا مخ کے خیال دی داوو ایلقا الیک الکتاب چی درکو لے کی وطال کتاب ستاپ وهم و گمان کیم نوا چی طالب کتاب درکو لے کی الا رحمتا من ربک مگر دا رحمت استاد رب دو طرفنا فلا تکونن من ظہیر للکافرین نمکے گا تو ظہیر للکافرین مدد کون کے دا پار دا کافرانو ولا یسدنکا عن آیات اللہ او مکے گا تو ولا یسدنکا او وانڑی تالرا عن آیاتنا دا اللہ دا آیاتنا بعد از انزلت الیک رست داغنا چنازر شوی تاتا ودو الى ربکا تخرا بلل کوا توحید دخپل رب تا دخپل رب توحید تا خلق رابلا ولا تکونن من المشرکین او مکیگا تو دا مشرکانونا ولا تدو ما اللہ الان آخر او مرابلا تو دا اللہ سر نور آلہا لا الہ الا ہو نشت علاق دے با سوا دا غنا بل کلو شین حالکن الا وجہا ہر یو شے حلاکی دن کے دے ما سوا دا ذات دا اللہ نا وجہ دا اللہ متشابہات تی ذات دا اللہ
له الحکم د الله د پاره فیصله ده، اختیارات د الله دی د فیصله، و الیه ترجعون، الله طرف ته تاسو ټول ورګرځولای کیږي. سورۃ ممتازو په واقعہ د موسی علیہ السلام، دارنګه سورۃ ممتازو په واقعہ د قارون باندې، دارنګه سورۃ ممتاز ده په تحزیز په تبلیغ، دارنګه سورۃ ممتاز ده په امور متفرعه د نبی علیہ السلام په امور د موسی علیہ السلام، دواړه په یو بل باندې تفریق کړلی. دارنګه سورۃ ممتاز ده په ذکر د سوالاتو د مشرکانو په ورځ د قیامت. زه دې مې چټي وکړم.